زه ته چې نه ټیټ شي او نه وډار شي پوه شوې او نه چې کوم دی خرڅ شي. زه خو په جیل کې په ارام باندې پروت یم خو ټینشن دو ولا اصل کې پوه شوې. اکثر خلک وایي کنه چې یاره تله 9 نمبر نه ټلیفون نه کېږي. ما چې نه مال 9 نمبر نه ټلیفون نه کېږي ځکه چې مال 9 نمبر نه ټلیفون وشي نو زه داسې جواب ورکړم چې دی بیا مال ټلیفون ونه کړي. لکه بله ورځ زه په هسپتال کې اچولی وم پوه شو نو بیا یې ورته وویل چې یاره دا هغه که بارک له یې که. نو ما چې بارک له نه که چاکېله مې که بارک له خو جیل دی یو جیل دی. ما ته وویل زه اوس دلته ډهي خان کې موجود یم که نه. زه ډهي خان هم 30 کاله مخکې راغلی وم یو ځلې په ځوانۍ کې. اوس خو بوډاګان یو. وزیرستان خلک خو ماشاءالله ډېر غیرتي خلک دي ډېره غیرتي خاوره او زه فخر پې کوم او مسعود قبایلو باندې وزیرو باندې بټانو باندې چې څومره وزیرستان دي ډېر غیرتي خلک. موږ بدقسمتي وه چې موږ ته نه یو راغلي خو اوس پرې ما وزیرستان نه یې لیدلی که نه. او انشاءالله تعالی که اخیر وي څو یم وزیرستان دی موږ خپله خاوره خو زه اوسه پرې نه یم تللی وزیرستان له. زه خو د څومره کیسونه چې یا په ما باندې 788 چې کوم افغان شاعره باندې موږ درنه ورکړې یا 75 ورځ مونږ ای ډي پیس خبره و د تیرا مونږ وطن 1500 کالو نه چې کوم مونږ علاقه بند کنه پاکه 788 شوی و او بل 11 اکتوبر باندې چې کومه مطلب د مونږ جرګاو د پښتون د مونږ په خیبر کې نو پا باندې تاسو له پاتو چې ټیکونه وشول حکومت طرفه ظالم د طرفه ودرې ټیکونه وشول پاکه مونږ جاری او مانی نقصان وکړ تقریبا سرور شهیدان وشول اته زخمیان وشول نو الټای چې کوم دغه 302 چې کوم د په مونږ باندې 15-20 کسانو باندې واچول نه مونږ یې پکې واچول. نو دا دوا کیسونه بیا چې کله ما پیشي په پېښور کې وشوه نو دا وی کاته کیسونه نور او بس الله خو مال سره پته هم نو زه ډېر د قانون مانون او د فو مفو د فایرون ډېر خبرم نه یم پهله ظالم هم دی بل دوه شینو سره ما لکه تعلق هم ډېر نشته په باندې خدا وکیلان صاحبان کویږي او دومره چې موږ اف آی آر په نامه باندې او چې کوم غوي نو ما دغه مخکې نه دلته مطلب ډي ای خان ما ته و چې 10 کاله مخکې راغلی وزیرستان زه سفیر سره تللی یم نه. ملک صاحب جیل کې سختي در باندې کېږي او ورسره کوم زورور خلک دی هغې جیل ته درځي پرشر در باندې اچوي او مړه زه خو ته وایم چې ما په ژوند کې ټول ښکلی وخت چې کوم دی د جیل وه ځکه چې دا علاقه غیرتي خلکو د پښتنو خلکو که نه دا خلک هېڅ هم نشي کولی دا شانتې غیرتي پښتانه په جیل کې هم شته. مونږ له ولی چې په خوله کې روټۍ راکوي لاسونه او په خیم کې منډي پوه شوې چې څومره مونږ عزت له وکړو دو کوشش کوي خپل کوشش خو کوي یا خو نه پرېږي دا ظالمان خو ګوره یو شی نه پرېږي تاسو له چې څنګه پته و چې اوس په وزیرستان کې چې کم دی او په پېښور کې او په کوواډ کې او چې کم دی دا تاوېدل او هلته اف آی آر او دلته اف آی آر دا خو دو په لاس کې هغه پین دی لیکه یې پوه شوې په یو ځای کې مې اف آی آر وکړه په دغه ځای کې مې وکړه خو الحمدلله په جیل کې خو زه چې اوس دلته وګورم که نه دا اوس یې ما په لاس کې اوس هم مات کړي که نه د عزت چې وګورم دا دلته چې کوم خلک دي مشران دي کشران دي د وکیلان صاحبان دي ما له ولا که اوس پرې خپل وکیل نه ما هم پته شته او چې زه کله مقدمې له راشم که نه نو 15-20 وکیلان وي نو زه انشاءالله پاکه دغه دومره عزت تا په جیل کې ګوره مونږ له راکړو دا ډېره فخر خبره وه. اول ما تپوس درنه وکړو چې جیل کې د زورور خلک چې دي دا تا پرشرایز کوي پرشر در باندې اچوي یا برای راست یا چا په ذریعه باندې تا خاموش کولو کوشش کوي خو ګوره ما سره خو بالکل ما ته ووایي چې ما له اکثر خلک وایي که نه چې یاره تله 9 نمبر نه ټلیفون نه کېږي ما چې نه ما له 9 نمبر نه ټلیفون نه کېږي ځکه چې ما له 9 نمبر نه ټلیفون وشي نو زه داسې جواب ورکړم چې دی بیا ما له ټلیفون ونه کړي نو ما له مخامخ نه راسي او چې کوم دلته ذمہوار کسان دي په جیل کې یو ولا یې لکه بله ورځ زه په هسپتال کې اچولی وم پوه شو نو بیا یې ورته وویل چې یاره دا هغه له که بارک له یې که نو ما چې بارک له نه که چاکېله مې که که بارک له خو جیل دی یو جیل دی پوه شوې اخوا کوه دې خوا کوه راځوړن که چې څه کوې کوه بس کوې نو زورور یې پوه شو نو دو پرېشرونه اچوي په خلکو باندې چې کوم مطلب د جیل سپارډنټ ته یې ډپټي سپارډنټ ته یې کوم عمله پرېشر خو اچوي خامخا دو کام ته څه پیغام قام له خو ټول پښتون له دا پیغام دی چې پښتون له ذریعه اوس شعور پکې راغلی انشاءالله تعالی په پښتون کې ډېر ایکټیو دی او ډېر چنټو دی. زه ورته وایم چې نه ټیټ شي او نه وډار شي پوه شوې او نه چې کوم دی خرڅ شي.